أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. صدقت يا رب العالمين. دې زینا سورۃ البینہ شروع شو او دې لومبني آیات کې الله د غنوم ذکر کړي، نو د هغې د وجې د دې ټول سورت نوم سورۃ البینہ شو. دا نازل شوی دی پس د سورۃ الطلاق نه، او دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو انعام دا غي ذکر دی بطور چې بعید د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راتلل، دا بطور انعام دی پتا سو احسان. الله دې موږ له شکر توفیق راکړي. مخکې یو انعام ذکر شو، هغه د ليلۃ القدر په صورت کې، یعنی دغه صاحب ته چې کوم قرآن ملو شوی د هغه شپې په فضیلت کې چې به کومه شپه ملو شو، او دې کې بیا د هغې خصوصي دغه نعمت ذکر دی. بیا الله رب العزت په دې صورت کې بعضې تخویفات هم ذکر کړي. الله فرمای لم یکن الذین، یقینا نو هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی من اهل الکتاب د اهل کتابونه، والمشرکین او د مشرکانو نه، منفکین جدا کیدونکي منع کیدونکي، حتی تر دې پورې تأتیهم البینہ چې راشي دوی ته ښکاره دلیل. الله رب العزت فرمای وای دا مشرکان هغه کسانو چې کفر کړو، که هغه د اهل کتابونو که د مشرکان نو، نو دا نو جدا کیدونکي، یعنی د دې خپل شرک نه، د دې بت پرستۍ نه، د دې نه جدا کیدونکي نو تر دې چې ښکاره دلیل را نشي. دی به کل عام به اهل کتاب ووي چې موږ به آخري پیغمبر باندې ایمان راوړو. په چا به ایمان راوړو؟ په آخري پیغمبر. بلکې وی به تستفتحون، فتح به حاصلوله، د فتح طلب به کو، او د خدای نه به سوال وغوښته په برکت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. او خلق د عرب ولته ویم آخري پیغمبر به راځي نه، بیا به ګورو. نو الله رب العزت فرمایي یا دا نور چې دی، نو دې ته الله رب العزت فرمایي چې ترسو دلیل لا نشي، نو دی چې موږ ایمان نه راوړو. مطلب یې اوس دې کې هورا من اهل الكتاب والمشرکین ځان له ذکر کړ. آیا اهل کتاب ته مشرکان ویل شي که نشي ویل؟ اهل کتاب هم کافران دي، مشرکان هم کافران دي. مشرکان عام طور دې ته وایي چې هغه بت پرستی کوي، آتش پرستی کوي، یا چې د اصنامو عبادت کوي، د ستورو مورو کوي وغیره، د انور کوي. نو د اهل کتابو د یهود یا نصارا یا چې صابین دي، بعضې یو ځای بل ځای کې یو نیم شته، اوس هم اکا دوکه میلاویږي. نو آیا دې ته چې دی مشرک ویلی شي که نه؟ په دې یو بحث شوی دی، او اوږد د خلکو بې بالا کیسې کړي، او د ټول نه تقریبا زیاتې لانجې کونجې پې دلته شوي دی ملک. خو بنیادی خبره دا ده چې الله رب العزت کله قرآن را نازل کړي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم، نو هغه هم دې د خدای سره شریک پیدا کړي وو. عیسی علیه السلام ته به ابن الله وي، لکه شنوزیر ته به علیه السلام، خو خدای ورته بیا اهل کتاب ویلي. نو دا د دې یو تخصیص ورته ووایه، دې بس یو خاص دغه ورکړی دی، ورنه دې شرک کړو. شرک دغه دی چې الله سره شریک پیدا کړي، هغه د پیغمبر جوړه او که بل جوړه او که بل جوړه، خو بس عادي کړو. خو بیا ورته هم خدای اهل کتاب ویلي. نو بس دا دې سره یو یعنی بس داسې وایي چې د دې لپاره یو خصوصیت. نو عام مشرکان بیا حساب کو، د اهل کتاب نور کافران ټول کافران دغه پکې څه نشته. نو الله رب العزت فرمایي چې د ښکاره دلیل څه شی دی وکاکا،
رسول دا استاذ دی من الله دا الله دا جانبنا دا الله پیغمبر دی یتلو چلولی با صحفا صحیبا متوحرا چلولی صحفا صحیبی متوحرا پاکیزہ پاکیزہ کلام لولی دا سے شخصیت دی آقا نامدار سردار کونین سید الانبیاء والمرسلین فخر کائنات خاتم النبیین امام المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وی چلولی پاکیزہ صحیبہ فیہا چی پدغ صحیبو کی کتبن یا پدغ صحیبو کی کتبن حکمون دی قیمہ درست سم درست حکمون دی پدے قرآن پاک کے سم درست خبری دی بس یا کتبن قیمہ پدے قرآن پاک کی ټول زاړه کتابونه دي دا ټول بنیادی خبر دی کشته موجود دی پاک نظر نه خلاف نه دی الته داسې نه و چې هلته وي چې عیسی علیه السلام ومانه او دلته وي چې مې مانه نه داسې خبره نشته هلته مو د خدای پیغمبر و پاک و معصوم و دلته لکه شان سیدنا موسی علیه السلام لکه شان نور والا صحیفې والا 104 مشهوره خبر یا فیها بدی کتاب کی کتبن سشد بدی کی احکامات دی قیمہ معتدلہ احکامات دی اعتدال والا نو زمونږ دین ټول اعتدال والا دی ټول اعتدال والا خبرې کاکا په اودس کې زیاده وبه مه استعمال کاکا کم مه استعمال کاکا جامې ډېرې اوږدې مه کوه چې د خټو بته کي کاکا ډېرې لنډې مه کوه چې ټول پکې ښکار د جامو نه جامو فرق نه کاکا که ضرورت شو نو ته چې دی نو مثال په ته ورڅه وخت دپاره لنګم والی شي کاکا څومره لنګوالی شي نو د هغې دپاره هم تبذیر دواړه افراط او تفرید پکې نشته چې نوم به دې هم پټې لاندې ګیټې هم پټې ساته چې دواړه دغه پکې راشي مزه به پکې راشي ای کاکا دا دلته کې چې دی تا ته مونځ کوه نو ټوپۍ اچوه کله سخت ضرورت دی یا څه وجه ده خیر دی نو بغیر ټوپۍ هم کولی شي نو سختي به یو اړخ اعتدال دی پکې نرمي ده پکې میانه روي ده داسې هم بالکل نه پرې چې د سره ټوپۍ م اچو بس مونځ مه کوه داسې هم نه پرېږدي چې بس همیشه که ټوپۍ دې وانه جو د سره مونځ نه کي اعتدال والا خبره داسې هم درته نه ده پرېښې مکمله چې بس ګیره دې اخوا ګډه وډه روانه وي بس ته به ورله د سره ګوتې نه وي او داسې هم نه پرېښې چې ګیره به د سره وی بس اړو به پرېږدي بس منځ کې اعتدال والا خبره درله وایي که اوږدولی شي او خیال یې ساتلی شي اوږدې که نه چې موټې برابر شي بس معتدله خبره ده چې دغې خلک خیال ساتلی شي دغه لازمي ده دغه به پرېږدي الله یې توفیق راکړي داسې هم درته نه دي ویلې چې ټوله ورځ د سهار نه رونخله نو بس ماسپښینه پورې به د سهار مونځونه کې ماسپښین به لګیا شي مازدیګره پورې نه بس د سهار مونځ وکړه خپل کار روزګار وکړه بل څه وکړه بیا ماسپښین وکړه بیا بس معتدل دا ژوند به دې د هغې به مې یو ټایم پیدا شي د هغې به مې یو روټین جوړ شي او د عبادت به هم کوي نو خالق به هم رضایي او څه به مخلوق به هم رضایي د الله په شور کې چې صنم هیر نه کړو هر یو څیز کې دایم درته نه دی ویلې چې هلکه د پلار نه زوی جوړ کا درته وایي پلار دې مشر دی د هغه عزت او احترام وکړه خو دایم درته نه ویلې چې د پلار نه خدای جوړ کا دایم درته نه دی ویلې چې د پلار کشر جوړ کا نه د پلار عزت احترام دغه شان دا بچي ستا دپاره الله رب العزت فرمایي سرمایه ده امتحان دی ازمیښت دی خو دا ستا دپاره د ګټې سبب هم دی د دنیایي هم او د دیني هم نو په من هر یو څیز درته په من دغه شان عقیدې په لحاظ سره وایي دا هم درته نه وایي چې هر څه بس د پیغمبر نه خدای جوړ کړه نه بس دا یو معتدل عقیده ساته بعد از خدا بزرگ تو یې قصه مختصر دا هم درته نه وایي چې خدای راواله نو د بنده په درجه ودروه د بندګانو صفات والله ثابت کا بس منځ کې ده دا هم درته نه وایي چې کاکا پردی لور در کر واده شوه نو دې ته د خرې په نظر ګوره او دا هم درته نه وایي چې د ښځې ومنه نو مور ته د خرې په نظر ګوره نه درته وایي چې د دې مور خپل عزت احترام دی د دې د قدمونو لاندې ستا دپاره جنت دی خو د دې ښځې خپل حقوق شته ګورې دې ښځې ته به هم سپک نه ګوره د دې په منځ کې اوسېږي
نو اعتدال والا خبره خد دین ټول اعتدال والا دی داسې بلا داسې ورپسې ځه دا هم درته نه وي چې هلکه په لاره کې مال پروت دی د لس نه د لس لکو د لس اربو دی پراته دی چا اوچت که مال محفوظ نه دی اگر که د غلا که لاس پتې نه وی دا هم درته وي چې هلکه یو کس په کور کې مال محفوظ پټ که د لس زره د نن سبا یعنې 10,000 20,000 تقریبا والا بیا خو به قاضي والله احکامات روباسي الله د اسلامي حکومت کې دی نو چې څونه برابرېږي د هغې د هغه ټیم د 10 دراهمو برابر د هغې برابر چې مال محفوظ وي دا کس چې دی د ده پکې د سره حصه نه راوځي مال غنیمت نه وي بلا اعتبارونه به راتېرېږي نو بیا به لاس وی چې دی مجبوره نه وي روټۍ نشته دغه نشته نو داسې بلا کیسونه راتېرېږي الله فرمای فیها بدی کتاب کی بدی صحیبو کی کتبن حکمونه دی قیمه سم درست وما تفرق الذین او جدائین او تفریق نو راوسته ډلې ډلې نو شوې ډلې ټپلې نوې جوړې شوې الا تفرق الذین ډلې نوې جوړې شوې په هغه کسانو کې اوتل کتابه چې ورکړې شو کتاب الا من بعد مگر پس دینا ما جاتهم البینات چې راتګو کو دیو تخکاره دلیل چې راغی دی تخکاره دلیل دا خلک وایي زه دلیل پسې ځم دلیل لا ته وایي الله وایي دی د سره ټوټې شوی نو چې ښکاره دلیل ولا راغی نو بیا ټوټې شو دلیل یې ونه منه ټوټې لا هلکه د خدای نه د خدای فضل غواړه دا اوس په دې د ورکتا کاغه ته د څه خبره اوس په دې زمونږ په پښتنو کې کسان لګي د شهرت لپاره جماعتونه چې دینو ټوټې کړه دغه د سیاسي بیاسي د خو پرېدا د ځنه مذهبیم دغه مذهبیم د سیاسي آزاده خالص چې کوم مذهبي چې سیاست سره د سر اړخ نه هغه هم ټوټې شو او لګیا دي زه په دې ګرځي او جلسې کوي یا جلسونه کوي یا چې خپل ارڅ کوي د صریح حدیثونو ورپسې انکار کوي ته خبره نه ده پته نا ولی ځان پوي که په قرآن با لګیا د الحاد کوي صفا روایاتونه د دجال او په عقل باندې دا نن مې یو ورته سوی ایو کس ورته وایي او تا دا خبره ده د کفر د کافر شو ورته چې څنګه کافر شوم دا تا په ما د کفر پته نو ورته خو دې د الحاد چې د رسول الله سلام حدیثونه من دې ته ملحد وایي ورته خیر بیا وایي دا پلان کې خبره ځکه نه منم چې رسول الله سلام دا نشي کولی دا داسې دلیل دی چې پلان کې لکه زه تا دم چې لکه زه تا ځکه نه منم چې ته دا خبره نشي کولی دا څه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره نشي کولی پلان کې نشي کولی زه به په عقل باندې تلل دا زمونږ ایمان دې حد ته ورسېده چې موږ وایو په خپل عقل به تلل کوو چې پلان کې دا خبره نشي کولی انا لله نو احتیاط پکار دی دی د ډلې ټپلې نو جوړ شوي مګر بس آینا چې دی دراغې دلایل ښکاره وما امرو خو الله وایي چې حالانکې دی د موږ د فرقه باندې نو ویلې موږ ورته څه وي وما امرو او موږ حکم نو کړی دیو ته الا مګر د دې خبرې لیعبدوا الله حکم نو کړی شوی مګر دیو ته د دې خبرې چې بندګي وکړي د چا د الله رب العزت بندګي وکړي د چا د الله رب العزت د چا بندګي وکړي د الله رب العزت مخلصین علی د دې طرف به او نو دي تاسو ټول د براته د چا بندګیو کې د الله رب العزت نو د څنګه بندګیو کې مخلصینا په خالص کولو کې بندګي بداسه نه کې کاکا چې مونږ کې او د دې د پاره کې چې د پلان کې راته خوې ګیره پرې دی د دې د پاره چې سړی راته سټ کې زی پرې دی مونږ د پټکی ووم د دې د پاره چې خلک به ولس شلو پیرا کې نه د دې د پاره نه الله وی د صدا پاره وکا مخلصینا چې خالص کون کې له د الله لرا الدين څه شي دین به خالص د چا د پاره د الله رب العزت د پاره یا داسې وای مخلصین چې خالص کون کې له د الله لرا الدين خپل عبادت بندگی به خالص د چا کې د الله رب العزت حنفاء یوم حزبای دو مهونه باندې ساتي لکه د کربوړي په شان بدغه نه کېږي اباسین څه وی لکه د کربوړي درازه رځ خپل رنگونه بدله یو سبل سکه دغه کیسې باندې کې بس یوم حزبای چې مسلمان بای او که کافر نو بس بیا الله دې ساتي د کفر په دې وجه بشاسه وی چې اسلام یا سم مسلمان شته بلال بشان او یا سم کفر اختیار ک بیا د منافقت مکو الله دې صحیح مسلمانان جوړ کړي ان الذين الله فرمایي هنا بایو مهز بشي چې یو مهز شي او موږ ورته چې یو مهز شي او یقیم الصلاه او یا دا معنی وکا چې د ټول باطل سيزونو نه د باطلو معبودانو نه را وړې راتوشه راشه او اومنه یو الله سو کومنه
یو الله موحدین جوړ شي الله دې جوړ کی ويقيم الصلاه او خیال بساتي د مسخام ورته چې خیال ساتي د سشي د منځونو مونږ ورته ويقيم الصلاه قائموي منځون لرا ويؤتوا الزکات ورکوي زکات لرا وذالک دین القیمه والله فرمای دا دین مضبوط دی دا دین څه شری مضبوط دی نو زکوي اسوي حالي سے وای خطا نه اسلام کو خطرہ ہے زردارو کو الګا د چډيري چغي وي اکثر نو دا د خطرہ اسلام ته نه د اکثر خطرې نو چغي دغه نه شروع کړي نو د دې وجه دا خطرہ به پیژنې چې الګا د کس چې چغي وي نو د اسلام چغي وي او کدی د باطل چغي وي بیا کار په حکمت چلے د چا خلاف چې کار چلے یا چې چاته په حکمت سره د حق د پارم سره حکمت وي اعظم ملګریو دی پر موږ سره کسان انت خوې جذباتيان ارسوي د جناب نه کرا د ربي په منس کې بالکل د قادیانانو په چوک کې پاغي کې اوس چغا کړ په جنجه کې روان وي تاجدار ختم نبوت نو نور ورته جذبات کې زنده با اوس په دغه نه مخکې موږ اوس پولیس په لار سره پرې خودن موږ دې څه ته چغې ویل څه چل وي دا خو دې په دې کې خوان کې موږ دې ستا خو په دې کې خواندو کې خو ته به دیوزي او دې کې دا عالمي مجلس والا ورته پرې دی او دې ورته احرار پرې دی چې په شاړه کې یو جمعه ته ای به ورس لګي به کیسونه لړاوي ای به بیا وي چې ای به پیل تکیس کې چې په دې لار باندې سوګرا پرې دی مزه کې دا چلو شو دا خو اختلاف جوړیږي دا جګړه جوړیږي ته به دیوزي خباسه حکمت تقاضا دا چې کم درنه مشران غواړي دای تجربه را هغه موافق وچلې مشران وایي چې شور شغب نه جوړو مکوا نیغ زو نیغ راځه بس کیسه خاطر بس جذبات د دې وجه او یو هغه مشران وی یو عالم چې دین هغه څوک علم وکړو علم یو کو نو چې کله خپل استاد ته وی چې وی رخصت راکړم هغه ورته وی چې لکه لږ وخت زده اوس د علم د استعمال طریقه زده حکمت زده حکمت چې موږ ستو نو هغه ورته وی چې خو بس علم مې وی کتابونه بخاری شریف مې وی ترمذی مې وی د دې نه پس بل د حکمت زده هغه دې د چلولو بچی خپل طریقې هغه هر استاد چې دین هغه شاګرد باندې پوي خیر دور ته نه دی لاړ چې لاړ هغه خپل کلی ته چې ورغی له حیران ولته پیر صاحب چې جمعات کې غوا تړلې و نو چې پنجاب ته درې هغه پیرانو هغه لوبي ویني پته ولګي موږ طرف ته خلا ډیر نشته هغه وستا هغه ته هغه د جمعې په شپه د مایار مبارک مصاغوبل لاغشت نو څنګه عملګر ورته دا ولې دایي دغه چې د سیو ته ډیر وخت شوی وي دا مزار چې دا غیر آباد ما چې آباد چې مزار بیا آباد دی یا نستاجیب به اوس آباد شي نو خبره داسې ونه هغه غوای تړلې و جمعات کوس دا ناجایز ده نو دا د نار دوی ممبر ته خطې نه یو بل ورته ستاسو دا پیر صاحب نه دا جمعات کې چې غوا تړلې دی کافر دی بس هغه هم د پیر مریدانو هغه پر راکې خو د خيو چې واپس راغی مولوی سے استاد دی چې استاد دا د علم او د کتابونه خلکو ته مې حق خبر او کړه او بیواله هغه ورته وی چې د حق د بارم طریقه د ما خو د دوی چې ایسا ورته صبر نو کاله تیر کو چې کاله تیر کو ورته وسلاړ شي هغه چې کله لاړ اوس حکمت حسدا کا استاد سره تجربه حاصل کړه نو هغه چې کله منبر ته وخت ورته چې دا پیر صاحب نه دی دا مخامخ چې ماته ناس دا ډیر نیک هستی دو دا دی او د چې جا سره یو دوه وختي کنه دی ګيري نو دا سیده لکه چې بس دی به د جنت ته دخول ډیر آسان دی به جنت ته به داخلي کې نو خپل راکوشه او داغه د ګيري نه یو دوه وختر او باسه او هغه خپل کړو رومیال کې تو کړ جیب کې کړه چې جاهل ته د خدای پاک ورسم کوي ورته خان بس یو ته پیر سي وختر په ما دي پیر سي وختر اخر یې وخته کامیدو پیر چې دینو اخو به مریدان ډیرو ته چکو زته راخه بل اخره اخره کې چې هغه ورچمبل شوی دي چې را پاسېدنو پیر صاحب خله چینګ وینګ نیسلې واځه ته رسیدل د دې خپیخ کې چې دا پوزه وی پیر صاحب چې دین هغه الله ته ورسېږي نو دا چل نو پیر صاحب هم لاړه فتنم ختم شو کارم پسمو شو وذالک دین القیمه ولا دین چې دا مضبوط دی خو په طریقه باندې خبره کول بګاری ان د دې وجه علماء لیکي یو کس د دنیا په خبره کې اختره او تو ورته د دین خبره شروع کی تا هغه دون وردن نشوي دي تا ورته دین خبره هغه دغه ټیم دین ته کنځل او نه فاسم په ورته ورسه هغه ورسه ای کې شک نشته خو سبب یې تو ګرځي نو تم ورسره ګناهګار شي باقي
الله هم دو ساتي نو حکمت لازمی ده. ان الذين يقينا هاغسان كفروا چې کافران دي موګه محل به پیجنې من اهل الكتاب د اهل کتابنا والمشرکین او د مشرکانو فی نار جهنم په اور د جهنم کې بوي خالدین فیها تل تر تل بوي دی اور د جهنم کې الله دې بچ کی. اولئک هم دک کسان اولئک دا هم دوی شر البریه بدترین مخلوق ته الله وی دا څوک چې کفر کوي دا څه شه دي بدترین مخلوق ته الله ته بچ کړی او الله دې مزید هم بچ ساتي. ان الذين يقينا هاغسان امنوا چې ایمان یې راوړل دي او عملوا الصالحات او عمل کوي په طریقه د پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اولئک هم دغه خلق خیر البریه دا بهترین مخلوق ته دا سړیا بهترین مخلوق ته الله را ته ایمان را نصیب کړی دی. الحمدلله سنا سدنه کې اعمال بم کو الله دې قبول کړي او الله دې نیک توفیق راکړي نورم او الله دې په دې باندې استقامت را نصیب کړي او الله دې همیشه د پاره موږ نیکانو ګرځي. الله وی چې دا بهترین مخلوق ته نو د دې لپاره بدله څه شي دا هغه د لپاره خور د دې لپاره څه دی الله وی جزاؤهم بدله د دوی عند ربهم پنځ رب د دوی جنات جنتون دی عدن د همیشه اوسېدو تجری چې وایي به من تحت الانهار لاندې داینه ولی خالدین فیها چې همیشه وي بدای کې ابدا تل تر تلا او همیشه به دغه جنت کې کاکا دا بنوي چې د یو میاشت د دوه میاشتو الګ یو صدی په کور تیر شو آینده نسل به اوس بل کور جوړي نه الله وي بس هم ته په پاکي او تل تر تلا به الله دې را نصیب کړي. رضی الله عنهم رضا بوي الله رب العزت د دونه چې دا ورکې نو رضا وي دي کنه نو الله بر زائد دونه ورضو عنه دي برازي شي چانا دا الله رب العزت نو که د دنیا سره خاص کې نو رضی الله عنهم الله رضا د دونه ورضو عنه دي رضا د چانا دا الله نه ذالک خدا ډیګری چاته ملاويږي دا اعلی مقام چاته ملاويږي دا مرتبه چاته ملاويږي دا اغه نیک زه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدېکت او قربت د الله د رضا زه دا چاته ملاويږي ذالک دا جنت چې لمن ده چا د بارا خشی ربه چې یریږي د چانه د الله نه چې د چانه یریږي خشیا چې یریږي د چانه ربه د خپل الله نه د چانه د خپل رب نه التمرا شروع کړو الحمدلله رب العالمین تربیت والا خبره ده دلته مو چې د چانه یریږي اغه سر کې چې د خبره ویلې و د چانه یریږي د خپل رب نه د الله رب العزت نه الله دې راکې کامل یې پیدا خدای تعالی رضا الله دوه جهان خیر منصب الله ملک اخلاص پیدا کړي الله حاضر جمع به